بسم الله الرحمن الرحیم. د علم الصرف ان شاء الله زموږ نن 13 نمبر درس دی. اول نمبر مشق تمرین نمبر 1 هغه شروع دی زمونږه، او په هغې کې مونږ د کتبه څلور واړه ګردانونه باس اثبات فعل ماضي معروف، باس نفي فعل ماضي معروف، باس اثبات فعل ماضي مجهول، باس نفي فعل ماضي مجهول، د کتبه مو شو، د منعه مو شو، د اجتنبه مو شو، او د علمه مو شو. د دې دا څلور واړه ګردانونه وشو. اخیری صيغه مونږ سره ترکه پاتې دی، او د ترکه به ان شاء الله نن مونږ څلور واړه ګردانونه جوړو. اول پکې باس اثبات فعل ماضي معروف، باس اثبات فعل ماضي معروف، او بیا باس نفي فعل ماضي معروف. اول د معروف دا دوه ګردانونه جوړو ان شاء الله. بل درس کې بیا د مجهول دوه ګردانونه جوړو. صيغه واحد مذکر غائب ترکه. ترکه معنا دا هغه یو مذکر غائب، هغه یو مذکر غائب پرېښودو، هغه یو مذکر غائب پرېښودو په تېره شوې زمانه کې. بیا صيغه تسنیه مذکر غائب ترکه، هغه دوه مذکر غائب پرېښودو په تېره شوې زمانه کې. صيغه جمع مذکر غائب ترکو، هغه ټول مذکر غائب پرېښودو په تېره شوې زمانه کې. دا موږ سره د مذکر غائب صيغې شو. اوس د مؤنث غائب صيغې شروع کېږي. صيغه واحد مؤنث غائب ترکت. ترکت معنا ده هغه یو مؤنث، هغه یو مؤنث غائب پرېښودو په تېره شوې زمانه کې. صيغه تسنیه مؤنث غائب ترکتا، هغه دوه مؤنث غائب پرېښودو په تېره شوې زمانه کې. صيغه جمع مؤنث غائب ترکنا. ترکنا معنا ده هغه ټول مؤنث غائب پرېښودو په تېره شوې زمانه کې. اوس د حاضر مذکر صيغې شروع شوې. ترکتا، ترکتا، تا یو مذکر حاضر پرېښودو په تېره شوې زمانه کې. ترکتما صيغه تسنیه مؤنث، صيغه تسنیه مذکر حاضر ترکتما، تاسو دوه مذکر حاضر پرېښودو په تېره شوې زمانه کې. صيغه جمع مذکر حاضر ترکتم. ترکتم معنا تاسو ټول مذکر حاضر پرېښودو په تېره شوې زمانه کې. اوس د حاضر مؤنث ته صيغه واحد مؤنث حاضر ترکتی. ترکتی معنا ده تا یو مؤنث حاضر پرېښودو په تېره شوې زمانه کې. صيغه تسنیه مؤنث حاضر ترکتما، تاسو دوه مؤنث حاضر پرېښودو په تېره شوې زمانه کې. صيغه جمع مؤنث حاضر ترکتن. ترکتن تاسو ټول مؤنث حاضر پرېښودو په تېره شوې زمانه کې. نو دا د حاضر صيغې پوره شوې. اوس د واحد متکلم ترکتو. ترکتو معنا ده ما پرېښودو په تېره شوې زمانه کې. ما یو مذکر یا مؤنث دواړو لپاره ما راځي. او صيغه تسنیه و جمع، تسنیه و جمع متکلم ترکنا. ترکنا مونږ دوه مذکر یا مؤنث یا ټول مذکر یا ټول مؤنث پرېښودو په تېره شوې زمانه کې. نو دا موږ سره
دا باس اثبات فعل ماضی معروف صيغه وي دی وخت باس اثبات فعل ماضی معروف ترکه هغه یو مذکر غایب پرې خو په تیر شوی زمانه کې ترکه هغه دوه مذکر غایب پرې خو په تیر شوی زمانه کې ترکو هغه ټول مذکر غایب پرې خو په تیر شوی زمانه کې ترکت هغه یو مؤنث غایب پرې خو په تیر شوی زمانه کې ترکتا هغه دوه مؤنث غایب پرې خو په تیر شوی زمانه کې ترکنا هغه ټول مؤنث غایب پرې خو په تیر شوی زمانه کې ترکتا تا پرې خو په تیر شوی زمانه کې ترکتما تاسو دوه پرې خو په تیر شوی زمانه کې ترکتم تاسو ټول پرې خو په تیر شوی زمانه کې ترکتی تا مؤنث پرې خو په تیر شوی زمانه کې ترکتما تاسو دوه پرې خو په تیر شوی زمانه کې ترکتمنا تاسو ټول پرې خو په تیر شوی زمانه کې ترکتو ما یو مذکر یا مؤنث پرې خو په تیر شوی زمانه کې ترکنا مونږ دوه یا ټول مذکر یا مؤنث پرې خو په تیر شوی زمانه کې نو دا موږ سره د باس اثبات فعل ماضی معروف گردان شو اوس پر باس نفی فعل ماضی معروف گردان جوړو صيغه واحد مذکر غائب صيغه واحد مذکر غائب ما ترکا ما ترکت صرف ما ته مخکې لګاو د فعل اثبات معروف صيغونه مخکې بس صرف ما ولګاو باس نفي فعل ماضي معروف بشي ما ترکه معنا ده هغه یو مذکر غایب پرې نه ښودو پرې نه ښودو هغه یو مذکر غایب پرې نه ښودو په تېره شوې زمانه کې صيغه تثنیه مذکر غایب ما ترکه هغه دوه مذکر غایب پرې نه ښودو په تېره شوې زمانه کې صيغه جمع مذکر غایب ما ترکو هغه ټول مذکر غایب پرې نه ښودو په تېره شوې زمانه کې دا هم سره د مؤنثو د غایب مذکر گردان شو اوس د غایب مؤنثو صيغه واحد مؤنث غایب ما ترکت ما ترکت هغه یو مؤنث غایب پرې نه ښودو په تېره شوې زمانه کې صيغه تثنیه مؤنث صيغه تثنیه مؤنث غائب ما ترکتا هغه دوه مؤنث غائب پرې نه ښودو په تېره شوې زمانه کې صيغه جمع مذکر صيغه جمع مؤنث غائب ما ترکنا هغه ټول مؤنث غایب پرې نه ښودو په تېره شوې زمانه کې اوس د حاضر او صيغې شروع کېږي باس چې کوم د باس نفي فعل ماضي معروف کې د حاضر مذکر صيغې شروع کېږي نو صيغه واحد مذکر حاضر ما ترکت تا یو مذکر حاضر پرې نه ښودو پرې نه ښودو په تېره شوې زمانه کې صيغه تثنیه مذکر حاضر ما ترکتما تاسو دوه مذکر حاضر پرې نه ښودو په تېره شوې زمانه کې صيغه جمع مذکر حاضر ما ترکتم تاسو ټول مذکر حاضر پرې نه ښودو په تېره شوې زمانه کې صيغه واحد مؤنث حاضر ما ترکتی تا یو مؤنث غائب پرې نه ښودو په تېره شوې زمانه کې صيغه تثنیه مؤنث حاضر ما ترکتما تاسو دوه مؤنث حاضر پرې نه ښودو په تېره شوې زمانه کې صيغه جمع مؤنث حاضر
ما ترکتن تاسو ټول مؤنث حاضر پرې نه خدو په تیر شوی زمانہ کې صيغه واحد متکلم صيغه واحد متکلم ما ترکت ما ترکت ما پرې نه خدو یعنی ما یو مذکر یا مؤنث پرې نه خدو په تیر شوی زمانہ کې او صيغه تثنیه و جمع متکلم تثنية وجمع متكلم ما تركنا مونږه دو یا ټولو مذکر یا مؤنث پرې نه خو په تیر شوی زمانہ کې خجی اوس ورته یو نظر ګورئ چې د باس اثبات فعل ماضی معروف او د باس نفي فعل ماضی معروف نه یو صيغه وایو اول باندې باس اثبات فعل ماضی معروف نه واحد مذکر غائب صيغه وایو بیا باندې باس نفي فعل ماضی معروف نه واحد مذکر غائب یو صيغه وایو ترکه معنی د هغه مذکر غائب پرې خو په تیر شوی زمانہ کې ما ترکه معنی د هغه مذکر غائب پرې خو په تیر شوی زمانہ کې ترکه هغه دوه مذکر غائب پرې خو په تیر شوی زمانہ کې ما ترکه هغه دوه مذکر غائب پرې نه خو په تیر شوی زمانہ کې ترکو هغه ټول مذکر غائب پرې خو په تیر شوی زمانہ کې ما ترکو هغه ټول مذکر غائب پرې نه خو په تیر شوی زمانہ کې اوس واحد مؤنث غائب لرازو ترکت هغه یو مؤنث غائب پرې خو په تیر شوی زمانہ کې ما ترکت هغه یو مؤنث غائب پرې نه خو په تیر شوی زمانہ کې ترکتا هغه دوه مذکر غائب پرې خو په تیر شوی زمانہ کې ما ترکتا هغه دوه مؤنث غائب پرې نه خو په تیر شوی زمانہ کې ترکنا هغه ټول مؤنث غائب پرې خو په تیر شوی زمانہ کې ما ترکنا هغه ټول مؤنث غائب پرې نه خو په تیر شوی زمانہ کې بیا حاضر مذکر لرازو ترکت ترکتا دا یو مذکر حاضر پرې خو په تیر شوی زمانہ کې ما ترکتا دا پرې نه خو په تیر شوی زمانہ کې ترکتما تاسو دوه پرې خو په تیر شوی زمانہ کې ما ترکتما تاسو دوه پرې نه خو په تیر شوی زمانہ کې ترکتم تاسو ټول پرې خو په تیر شوی زمانہ کې ما ترکتم تاسو ټول پرې نه خو په تیر شوی زمانہ کې اوس د حاضر مؤنث لپاره راځي ترکتی تا یو مؤنث حاضر پرې خو په تیر شوی زمانہ کې ترکتی تا یو مؤنث حاضر پرې نه خو په تیر شوی زمانہ کې ما ترکتی ترکتی تا پرې خو په تیر شوی زمانہ کې ما ترکتی تا پرې نه خو په تیر شوی زمانہ کې ترکتما تاسو دوه مؤنث حاضر پرې خو په تیر شوی زمانہ کې ما ترکتما تاسو دوه پرې نه خو په تیر شوی زمانہ کې ترکتم تاسو ټول پرې خو په تیر شوی زمانہ کې ما ترکتم تاسو ټول پرې نه خو په تیر شوی زمانہ کې او بیا ترکتو ترکتو واحد متکلم ترکتو ما پرې خو په تیر شوی زمانہ کې ما ترکتو ما پرې نه خو په تیر شوی زمانہ کې بیا تسنیه او جمع متکلم ترکنا مون پرې خو په تیر شوی زمانہ کې ما ترکنا مون پرې نه خو په تیر شوی زمانہ کې نو دا موږ سره د باس اثبات فعل ماضی معروف او د باس نفي فعل ماضی معروف دا صيغه برابر شو اوس یو نظر انداز پروانه باندې وایو ترکت ترکا ترکو ترکت ترکتا ترکنا ترکتا ترکتما ترکتم ترکتی ترکتما ترکتنا ترکتو ترکنا ما ترک ما ترک دا اوس باس اثبات شو اوس باس نفي فعل ماضی معروف ما ترکا ما ترکا ما ترکو ما ترکت ما ترکتا ما ترکنا ما ترکتا ما ترکتما ما ترکتم ما ترکتی ما ترکتما ما ترکتنا ما ترکتو ما ترکنا دا زموږ د نن ورځې درس او راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم.